سلام علیکم ټولو کورمیوال وړونو ته د سید نجیب طرف نه سلام می عزتمن وړونو د نن ویډیو څه کومه ده ډیره زیاته امپورټنټ ویډیو ده او تاسو ټولو وړونو ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز چوکا د مو ویډیو کسي خامخا خپل مرګلو سره خپل ګروپو کې شیر کوئ چې دغه ویډیو کې یو میسج هم د قوم مشرانو ته ورکوم هم د ایمو ځوانان دی هغوی ته او هغه سره سره چې کوم ایمو اورسیز ایمو وړونه دي هغوی ته یو میسج ورکوم پلیز د ویډیو مسخري پورې وخت سوی خامخا خپل ګروپو کې شیر کوئ اول خو دغه ویډیو په ذریعه د کازمی چیریټي فاونډیشن کوم ډونر دی چې هغوی شهید ندیم دپاره 80,000 روپۍ کوم فنډ رسولی و خدای تاسو ته اجر عظیم درکا د تاسو کوم امانت فرون د مو ټیم ممبر سید مهران لاړو تاسو امانت کوم دی شهید ندیم فیملی ته هغه امانت میلو شولو ندی کمپلیټ ویډیو مو یوه جوړه کړې ده په موبایل سکرین باندې به تاسو هغه ویډیو چې کومه ده چلیږي هغه کې چا رستولي وي هغه کې مکمل نامې موجودې دي او هغې ویډیو کې صرف اور صرف 80 فرور چې هغه 30,000 روپۍ رستولي هغه نه دي کې منشن شوي نه دي ویډیو په ذریعه هغه پیسې زه تاسو ته ښیم د کوم میسج نه مو ویله چې زه امپورټنټ میسج د کوم مشرانو ته کوم ځوانانو ته او ورسیز وړونو ته ورکوم هغه دا د وړونو تاسو ته پاتې دی چې یاره د تیر شوي تقریبا 10-15 دن مخکې چې کومه کنوایي په بګن په مقام باندې ایمو اهل تشي وشوله چې هغوی کې ډیر زیات جانی مالی نقصان د اهل تشي وشولو خو تاسو ته به دا پاتې دی چې د بګن والا چې څو را مثال هغه کې ډیفیکټډ فیملی وي یا مثال چا نقصانونه شوي وو مو د کسو په سوشل میډیا باندې په نیوز باندې چې هغوی ته مختلفو ځایونه امدادي سامان درسي مختلفو ځایونه د هغوی ته امداد کیږي خو دغه ویډیو په ذریعه به زه لږ افسوس وکړم چې اوسه پورې مثال په بګن په مقام کې مو څه کومه دوره جانی مالی نقصان شوی او کروڑو نقصان شوی اوسه پورې د هغوی فیملی دپاره هیڅ چا څه مثال سپورټینګ نه وکړو هغوی دپاره داسې چا فنډینګ نه وکړو او کوم مشران نه مثال اوسه پورې حکومت نه داسې څه مطالبه نه وکړه چې یاره چې کوم مثال هغه کې چا ټرکونه سوي وي چا جاني مالي نقصان شوی و هغوی ته څه عضله میلاو شوي وي او دغې ویډیو په ذریعه زه د کوم مشرانو ته دا میسج ورکوم چې کوم حسن علي و هغه تقریبا 1,70,00,000 روپۍ ګوډ یا سوی دی هغه کې چې کوم سامان و هغه یا سوی دی دا ګوډې کې هغه غریب نی 40 یا 50 लाख रुपए څه کوم د کش اپ ہوتے دي نغه د سې د سار مال نه تباہ برباد شو نو مو دغه ویډیو په ذریعه ورسیزو ته دا ریکویسټ کوو هغه سره سره کوم ځوانانو ته دا ریکویسټ کوو کوم مشرانو ته دا ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو لګ یا غوي فیملی اواز جوړ شو او چې څورا مثال هغه کې د مو جانی مالی نقصان شوه دی دا اواز جوړ شوی دا اواز او چات کوي چې ما کا کوم نقصان شوه دی کم از کم څه خلتا د بګن والا ته نقصان ازاله ملويږي نقصان هاري وزینه فندینګ وتا کیږي هاري وزینه غوي ته سمنونه ملويږي اندسې مو دغه فیملی ته پیسې ملو شي کوم نقصانونه شوي دي په کار د هغه نقصانونه ورته ملو شي نو امید لرم چې د کوم مشران په دغه باندې غور او فکر وکوي د کوم ایمو حسن علي ورور دی چې هغه جاني مالی نقصان وشولو د هغه دپاره د ظالم ریاست نه به د خامخا مطالبه کوي چې هغه ته به پیمنټ راباسي پیسې به راباسي او دغې فیملی ته به ورکوي چې کم از کم دغه نقصان یې وشو جاني مالي نقصان یې وشو چې د کومې قرضې دي دا لاندې شي که نه نو ډېره مننه وړونو خوشحاله باد اوسئ مو سید نجیب طرف اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته